لیگ نون یوث سابق صوبائی صدر او د قومي اسمبلی دلته نه سابقه امیدوار هم پاتې دی میاں راشد علي شاه 2 ځله الیکشن کړی دی. تفہیم بھائی د اسحاق خټک حمایت میاں راشد علي شاه چې دی نو خار ډېر دبنګ او ډېر اهم مقبول عوامي شخصیت دی او پاکستان مسلم لیگ یوتھ وینګ چې کوم دی تیر شوی صوبائی صدر پاتې شوی دی او د په قیادت کې پاکستان مسلم لیگ نون چې دا یوتھ ډېر زیات فعال شوي وه او د شمولیت چې میاں راشد علي شاه چې دی دی ته خلیل الرحمان دی اوس چې کوم پاکستان تحریک انصاف کې پرویز خان سره شامل شوی دی سید الله بابر صاحب دی پاکستان تحریک انصاف ټیم دی ورسره ملک اسامه دی دی یو جرګه بوتللي وه میاں راشد علي شاه ته او هغوی ته یې د اسحاق خټک حمایت درخواست کړی هغوی کوم درخواست کړی هغه میاں راشد علي شاه چې دی هغه هغې سره اتفاق رایې وکړو او اعلان یې وکړو چې وزیر دفاع کوم فرزند چې دی اسحاق خټک تحصیل نظامت والے وو هغې سپورټ کوي هغه سره چې کوم دوستان دي هغه کوم خاندان دي او اسحاق خټک دی هغې به سپورټ کوي. تفہیم میاں راشد علي شاه چې دی دا تیر شوي قومي اسمبلی امیدوار هم پاتې شوی ضلعي نظامت لپاره هم امیدوار پاتې شوی او همیشه چې دی ایکټیو سیاست یې کړی په نوخار ضلع کې چې د کوم کله سیاست شروع کړی اوس پرې دی ډېر فعال روان دی او د ډېر لوی حلقه احباب دی د ووټرانو ډېر لوی حلقه یې ده او ډېر نوخار مختلف ځایونو کې د خپل یو لابي ده چې میاں راشد علي شاه چې دی د په وینا باندې هغوی چې کوم امیدوار یا جمعات وغواړي نو هغوی ته ووټ ورکوون ته تیار وي. نو موږ کوم اسحاق خټک چې دی ده ته یو ډېر اهم وکټ د حمایت والا راله میاں راشد علي شاه په شکل کې او موږ یو چېرې دا کم اسحاق خټک چې کم سیاسي پوزیشن دی 19 دسمبر باندې نو میاں راشد علي شاه شاملو سره هغه ډېر زیات ډېر لوی مستحق هم شو او میاں راشد علي شاه چې دی نو د سره نور اهم شخصیات هم دي چې د سره تړلي شوي دي. امکان دا دی چې هغوی به هم ډېر زر یا 24 غنټو کې یا 48 غنټو کې ډېر زر به د الیکشن نه مخکې به هغوی هم شمولیت حمایت اعلان کوي اسحاق خټک. ګرانو کتونکو د